الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الثالث نمبر آيات سورة الفرقان. دا الله جل جلاله دا قدرتونو ذکر په حیثیت د نعمت هم کیږي چې په موږ تاسو باندې د الله پاک څومره څوک دی انعامات را باندې دي. که چېرته دا څیزونه د بیه وی او د هغې دپاره کړاو پکار دی یا فیس ټکول پکار دی، څومره مشکله ده وه. کومو ځایونو کې چې دا اوبه وغیره نشته، دا هغه د خلکو نه د دې خبرې قدر معلوم شي چې څومره د الله لوی انعام دی فراوانه میلاویږي. اکثریت په دنیا کې دا هسې میلاویږي، بعض موږ ځایونو کې د بیې دي او په دنیا کې اکثر دا فري میلاویږي. الله جل جلاله د وریځو په ذریعې سره دا اوبه رسوي مخلوق ته. د دې اوبو ضرورت یوازې د څښلو او د پخلي دپاره نه دی، د چي دپاره نه دی، بلکې د تمام دنیا دا تمام رزق چې کوم الله پاک پیدا کړي دا ټول د اوبو په ذریعې پیدا کړي. دا څه چې موږ تاسو خورو د اوبو د لاسه، اوس دا دومره مقدار سره اوبه راکوزول چې هغه موږ له هم پوره شي، څاورو له هم پوره شي، بوټو له هم پوره شي، فصلونو له هم پوره شي. دا د هغه لوی رب لوی احسان دی، لوی کمال دی. بیا د هغې د فایدې راویستو دپاره الله جل جلاله ما مخکې عرض کړی خپل قدرت عظیم شاهکار استعمال کړی دی چې دا اوبه که مسلسل باران ورېدی ځکه اوبه مسلسل پکار دي، که دا مسلسل باران ورېدی نو بیا به د دنیا نور کار کسب خلکو نه شو کولی. که چېرته دنیا په یو اوبد کې یا په یو علاقه کې په یو خاص ځای کې ورېدی نو بیا به د هغه ځای نه د راوړو مسله وه. که مسلسل نه ورېدی په میاشت کې یو پېره ورېدی نو بیا به اوبه زړې کېدې، خرابېدې به، خلکو سره به دومره ستورونه خدای خبر چې وي یا به نه وي. نو الله جل جلاله د اسمان نه د راکوزولو هغه انتظامونه په داسې اندازه کړو چې د خلکو هغه کوم انتظام چې دی، کوم منډه تړله چې دی، کوم کار کسب چې دی، هغه هم متاثره نه شي. هر وخت مسلسل کالو سر 24 ګنټې 12 میاشتې باران نه او د هغې د سټور ساتلو دپاره الله جل جلاله هم خپل انتظام وکړو چې بلکل تازه فرش اوبه زموږ ستاسو دپاره په ځمکه کې سټور ساتي چې هغه کله د چینو په ذریعې سره، کله د خړګو په ذریعې سره، کله د خړونو سیندونو په ذریعې سره او کله د کوهو په ذریعې سره هغه محفوظ یې موږ د هغې نه راباسو، هغه استعمالو. دا د الله جل جلاله د لوی قدرت شاهکار دی. که چېرته موږ دا اوبه په خپله په ټانکو کې ایسارولې، سکنه یې د کال نه دی استعمالولې، ته به د هغې څه حال و؟ خدای خبر څنګه به یې پکې یو مهلکان مړه وکړه، خرابې به وي، وروستې شي به وي، ډیل به یې کړه. دا بلکل په دې ځمکه کې الله داسې ساتي چې د دې نه نورې تازه اوبه شته دی، د هغې هغه بنده د هغې هغه ټمپریچر په داسې انداز کې ساتي، په اوړي باندې هغه یخې مو باندې لګي، ښایسته بهترین یې به داسې یخې چې خلک وایي چې اوبه راوړه د کومې تازه اوبه راوړه یخې، او په جن باندې هغه بیا ګرمي او موږ باندې په هغې باندې بعضې وخت کې سړی خپل ضرورت د لامبلو هم سر کولی شي. دا د الله جل جلاله د لوی قدرت شاهکار دی. که چېرته موږ دا اوبه په خپله په ټانکو کې ایسارولې، سکنه یې د کال نه دی استعمالولې، ته به د هغې څه حال و؟ خدای خبر څنګه به یې پکې یو مهلکان مړه وکړه، خرابې به وي، وروستې شي به وي، ډیل به یې کړه. دا بلکل په دې ځمکه کې الله داسې ساتي چې د دې نه نورې تازه اوبه شته دی، د هغې هغه ټمپریچر په داسې انداز کې ساتي، په اوړي باندې هغه یخې، او په جن باندې هغه بیا ګرمي او موږ باندې په هغې باندې بعضې وخت کې سړی خپل ضرورت د لامبلو هم سر کولی شي.
په دې کې الله جل جلاله د اوبو د اسمان نه د راکوزولو یو بل نعمت ذکر کړي، هغه دا دی چې د باران د ورېدو د مخکې الله پاک وایي زه مخکې خبرداری ورکړم، زیری یې لېږم، ټولو خلکو ته پته ولګي چې باران کېږي، باران را روان دی. نو که د چا جوار غوړولي نو هغه خپل جوار راغونډ کړي، چا ټانټې خورې کړي هغه راغونډې کړي، که چا لرګي بهوي هغه راغونډ کړي، که چا جامې غوړولي هغه سوري ته کړي، که د چا پشکالی واښه بهر پاتې هغه، که څوک د کور نه بهر وي نو هغه زر در ځان کور ته رارسي نږدې چې باران را روان دی. الله جل جلاله داسې هم کېدی شي چې एकदम بس باران را شروع شوی دی، نامني پکې نه خو بس باران دی. الله پاک وایي داسې نه کوم باران، کله چې باران کوم مخکې د هغې دپاره هواګانې د باران لاړې شي، انداز د باران جوړ شي، خلکو ته پته ولګي چې باران روان دی، هغې وروسته بیا ښه چې خلک خپل ځای ځای ته شي. دومره الله پاک مهربانه دی په خپلو بندګانو باندې چې د هغوی د تکلیف نه بچ شي، د هغوی نقصان ونه شي. نو چې کوم څیزونه هغوی له سنبالولي دي هغه سنبال کړي، د هغې نه وروسته دې باران وشي. وهو الذي الله ذات أرسل الرياح ترلقي هواګانې بشرا زیری بین یدی رحمته مخکې د خپل رحمت نه، هواګانې د خپل رحمت یعنې د باران نه مخکې الله پاک زیری راولېږي، وریځې راشي او سیلۍ راشي، توره وریځ شي، اندازه ولګي د باران سیلۍ ده، هغې به وروسته بیا چیرې شي باران وریږي. نو که د باران نه راتللو مخکې څوک د باران خبرې کړي نو دا د الله جل جلاله په قدرت باندې اعتراض نه دی، بلکې د الله جل جلاله د هغه زیری نه یو زیری دی چې ده وکړو. په دې خبره پوهېږئ؟ الله پاک ویلي دي چې د باران نه مخکې زه زیری رالېږم، ځکه مونږ ته زیری د سهار نه پته ولګي چې وریځ دننه او توره وریځ ده، کېدای شي باران وشي، یعنې ډوب تیاری ده. نو که دا مونږ ته لږ ټایم مخکې پته ولګي، چا ته ورځ د دې مخکې ولګېده، پنځه ورځې مخکې پته ولګېده، الله په ذریعه سره نو څه کفر وشو، څه چلو شو. البته یقین سره خو څوک نشي ویلی چې باران نه کېږي. ورځ راشي توره وریځې، ښه د باران نه ورېدو وریځې، ټول خلک وایي چې باران نه کېږي، هغه لاړه شي بیا وتښتي، باران ونه شي. دا خبره خو څوک یقیني نشي کولی. امکان په طور باندې که د زیري په ذریعه باندې ووایي چې باران به راځي پلان کې ورځ باندې باران دی، ډېر دی کم دی، اوس زموږ د هغه سره هېڅ اختلافات نشته. د الله جل جلاله د قدرت هغه بشارت مخکې ذکر کړي، هېڅ په دې کې داسې موانعت نشته. کوم چې قرآن کې راغلي چې د باران د ورېدو بغیر د الله نه بل چاته پته نشته، هغه یقیني خبره ده. او دلته چې کومې خبرې کېږي هغه امکاني خبرې کېږي. هلکه په شکال موسم را روان دی، بارانونه به کېږي که نه کېږي، چیترو کې باران کېږي که نه کېږي، دغه شی دی که نه، د ژمي کې واورې کېږي که نه کېږي، دغه مونږ وایو دغه امکان دی. اوس تا ته له کېدی شي الله پاک ونه کړي، یقیني طور څوک نشي ویلی، یقیني بغیر د الله نه بل چاته نه ده معلومه. او څومره مقدار کې به کېږي، څو به راځي، په کومه علاقه به زیات کېږي، په کوم به کم کېږي. الله اکبر. وهو الذي الله وزعت أرسل الرياح ترلقي هواګانې بشرا زیری بین یدی رحمته مخکې د خپل رحمت نه. قرآن کې چې ذکر کېږي او ریاح هم ذکر کېږي او ریح هم ذکر کېږي، سیلۍ هوا، ریاح دا دی جمع ده، ریح واحد دی. تاسو زما په خبره باندې پوهېږئ؟ ریح څه شی دی؟ واحد دی. او ریاح جمع ده. خدا قرآن طریقه ده عام طور باندې چې ریاح ذکر کېږي هغه د خوشخبرۍ دپاره، د نعمت په طور باندې هواګانې ذکر کېږي. کوم چې د الله طرف نه د نعمت په طور باندې کومې هواګانې راځي هغې ته ریاح وایي. او چې کله اکثر واحد ذکر شوی دی نو هغه د عذاب دپاره ذکر شوی دی، هغه سیلۍ چې کوم د عذاب سیلۍ. الله اکبر. واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه. ريح فيها تدمر كل شيء،
کوم ځای کې چې د عذاب دپاره راغلی هلته ریح راغلی ریح او چې کوم ځای کې د خوشحالۍ راغلی د نعمتونو راغلی دی نو هلته اکثر ریاح استعمال شوی وانزلنا نازل مونږه من السماء دبرنا ماء طهورا اوبه پاکې پاکوونکي او پاکوونکي هم دي داسې اوبه یوازې پاکې نه دي پاک خو هر شی پاک کېدی شي خو پاکوونکي هر شی نشي کېدی اوبو کې دا کمال دی چې په خپل هم پاکې دي بل هم پاکوي الله اکبر یوازې د دې دپاره خو اوبه نه استعمالېږي که نه کاڼو بوټو دپاره نه زموږ د صفایي دپاره څه شی استعمالېږي اوبه استعمالېږي کله سړی څښل بیا په ځان ریګمال وایي د دې هر څه لپاره الله پاک اوبه وجعلنا من الماء كل شيء حي د هر څیز ژوند او بقا دواړه الله پاک په اوبو سره ایښې ده دا اوبه موږ راکوزې کړو او فایده یې دا ده لنحیي چې ژوندی کړو په دې سره به په دې اوبو سره بلدة میتا هغه کلي وچ کلي سوکړمار سوکړه پرې راغلي وچ کلی کې بوټي پکې نه فصلونه پکې نه کېږي فصلونه ځل شي خراب شي الله پاک دې ته نازل کوم باران او هغه مړه ځمکه په هغې باندې ژوندی شي یوازې هغه دې ژوندی نه شي ونسقيه اسقو موږ دا اوبه مما خلقنا هغه چا باندې چې کوم موږ پیدا کړي دي موږ چې کوم مخلوق پیدا کړی په هغو باندې اوس کوم تږي ده انعاما کاغه تاوري دي واناسیه کثیره او ډېر انسانان هم دي او څاوري هم دي د هغې دپاره هم دقه اوبه دي د اوبو په تمام دنیا کې د خورېدو صرف یو انتظام دی هغه باران دی دا چې څه اوبه موږ تاسو ته ښکاري دا ټول د بارانه اوبه دي دا د سمندر نه راچتېږي او الله پاک یې د وریځو په زیریو سره چلی په دې تمام دنیا کې که چېرته دا قسم سلسله نه وي نو دا چیني دا تنګي دا خوړونه وړونه دا ټول به بیا وچي ځکه دا د هغه بارانه اوبه دي الله جمع کړي دي موږ ته لږې لږې راپرېږدي څه د خوړونو سیندونو په ذریعه باندې څه د چینو په ذریعه څه کوم ځای کې چینې نه وي دلته کوي دي که ته وکنه د ځمکې لاندې دا پرتې دي په دې غږونو کې الله پاک محفوظ ایښي دي زموږ ستاسو لپاره په څاورو باندې هم څکو په انسانانو باندې هم څکو بعض وخت کې د دې ضرورت په یو علاقه باندې په بل علاقه باندې الله پاک ما تقسیم کړي زه دې وریځې ته وایم چې پلانکي ځای ته لاړ شه هلته باران وکړه الله اکبر څلور قدرت دی د الله پاک کله ورته وایم چې هلته لاړ شه کله پلانکي ځای ته لاړ شه هلته باران وکړه ولقد صرفناه یقینا ما تقسیم کړی دی دا باران بینهم په منځ د انسانانو کې د دې خلقو په منځ کې باران زه تقسیموم چې الله پاک زما خپله خوښه ده په کوم ځای کوم او په کوم ځای نه کوم الله اکبر لیذکروا چې دوی نصیحت واخلي سوچ وکړي چې دا قدرت د چا دی دا الله قدرت دی دا الله قدرت دی چې کوم ځای کې ورېږي کوم ځای کې نه ورېږي الله اکبر فابى اکثر الناس پس انکار کی اکثر خلق الا کفورا مگر د ناشکرۍ نه انکار نه کوي اکثر خلق ناشکر دي بې قدره دي دې قدر ورسره نشته د الله د نعمتونو قدر نه کوي عزتمند د الله نعمتونو چې الله پاک واپس اخلي د هغې یو وجه د الله د نعمتونو ناقدري ده موږ تاسو ټولو کې الله پاک د قدر توفیق راکړي وګورو بار بار د الله په نعمتونو باندې سوچ کوو کوم چې زموږ په بدن کې دي کوم چې موږ استعمالو هغه کسانو ته سوچ کوو چې دغه نعمتونه نشي استعمالولی یا هغه الله ورکړي نه دي په هغې سوچ کوو بیا خالص د الله جل جلاله ته د دې نسبت کوو چې زما څه کمال په دې کې نشته خالص الله پاک ما باندې دا احسان کړی دی او داسې هم ممکنه ده چې زموږ نه دا نعمت الله پاک واپس واخلي اوبه نعمت دی واخلي اوبه شته د څکلو د نعمت نه محرومه شو څکې به نه نشو څکلی خوراک شته د خوراک خوړلو د نعمت نه محرومه شي خپې شته ګرځېدی نه شي الله اکبر څه لوی نعمتونه د الله پاک د ګیلې په طور باندې وي
अक्सर खलक दी बस नाशुक्री की दी ते ख्याल दिसते सौरों पशानी जिंदगी तेरी फअबा अक्सर उन्नास इल्ला कुफूरा अक्सर नाशुक्र दी अल्लाह के नेमतों को कदर उनका तो टोल के मैं कदर दादे से दाग अल्लाह इबादत को शी दाग खबरों बनने शी अल्लाह के नेमतों को कदर दादे से अल्लाह तो खबर मान दे अमल उकले शी अल्लाह इताअत उकले शी दाग नेमतों को मैं कदर दे शी टोल की ज़ात नेमतों ना अल्लाह रखने में मुंग बल चाहते सको तो जितना अल्लाह सरस्ते में बल चाहते हैं وهو الذي الله غزات وارسل الرياح ترميجي هواقاني بشرا بين يدي رحمته زيري دفت الرحمة نمكي وأنزلنا نازلنا من السماء إذا اسمعنا ماء طهورا باكي اسمان هر شيء پدر دے اسمان دے کوبر اسمان نه اسمان طرف نه راځي کنه خلق د اسمان نه کان راغی یعنی د بر نه راغی لنحيي جندئی کو بدے سر بلدتا میتا رکھنی مڑا اوچ ونسقيه اسقو داوب مما خلقنا باوچا چمون پیدا کری جانا من ساوری واناسي كثيرا او انسانان دیر ولقد صرفناه وقنا ما تقسم کړه دا باران بینهم فمن د مخلوق کې ليذكروا چې نصيحت واخلي فابا اکثر الناس پس انکار کوي اکثر خلق الا کفورا مگر د ناشکر نه انکار نه کوي ناشکر کوي